السلام علیکم ملګرو. د حیدرآباد لوبډلې ته اسلام آباد یونائیټد یو ډیر غټ شکست ورکو او دې میچ ګټلو سره اسلام آباد یونائیټد آفیشلی پلےآف ته کوالیفائی شو. پېښور زلمی، اسلام آباد یونائیټد او ملتان سلطان دا درې لوبډلې پلےآف ته کوالیفائی شوې دي. څلورمه لوبډله لا کنفرم نه ده ځکه کراچي کینګ هم کوالیفائی کېدی شي، حیدرآباد هم کوالیفائی کولی شي او کویټه ګلیډیټر هم کوالیفائی کولی شي. څلورم ټیم چې کم کوالیفائی کیږي نو هغې دپاره به دا درې لوبډلې یو بل سره جنګیږي. د کویټه او د کراچي کینګ میچ پاتې دی چې دې کې کومه لوبډله وګټي نو هغه به مخکې ځي او لاهور قلندر او پېښور زلمي میچ پاتې دی. که چېرې لاهور قلندر د پېښور زلمي نه میچ وګټلو نو بیا د کویټې، د کراچي او د حیدرآباد د دې درې واړو لوبډلو چې کم چانسز دي هغه به لږ کم شي ځکه رن ریټ چې کم دی هغه د لاهور قلندر سیوا دی. د ټولو نه لاهور قلندر رن ریټ چې کم دی هغه سیوا دی. د حیدرآباد رن ریټ -1 دی، -1 پوینټ سمثینګ. د کراچي کینګ رن ریټ هم -1 پوینټ سمثینګ دی. او کویټه ګلیډیټر خو الریډي نشي کوالیفای کړی ځکه د هغې 6 پوینټه دي. که بل میچ هم ګټي اخرنی میچ دی نو 8 پوینټه به شي او 8 پوینټونو سره دی کوالیفای نشي کولی. نو کراچي کینګ، حیدرآباد او لاهور قلندر د څلورم پلےآف دپاره جنګیږي دا وخت. خیر نن چې کم میچ شو په هغې باندې مکمل ډیټیل سره خبره کوو. نیکسټ ویډیو کې به در انشاءالله مکمل چې کم سیناریو ده چې کم ټیم به څنګه کوالیفای کیږي په هغې باندې به انشاءالله یو نیکسټ ویلاګ جوړ کړو. په دې ویډیو کې مونږ د حیدرآباد او د اسلام آباد یونائیټډ چې کم میچ شو په هغې باندې په سکور کارډ